السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی سے محترم سوال دا دی چې آیا د روژې په حالت کې ټوپیس یا دنداسه استعمالول دا څنګه دی، جایز دی او که نه؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا امیر زاده صاحب خوشحاله شي. سوال مو کړی دی چې ټوت پیس یا ټوت پاوډر یا د دنداسې سره روژه ماتیږي که نه. ګوره د روژې په حالت کې فقهای احنافو د مسواک اجازت ورکړی دی. که د لوند لرګي جوړ شوی مسواک وي که د وچ وي. د لوند لرګي والا کې سزایقه وي خو بیا هم هغه قابل برداشت ده، لیکن ټوت پیس یا دنداسه یا ټوت پاوډر د دې حال دا د مسواک نه مختلف دی. ټوت پیس او دنداسې سره ډیره ذایقه خولې کې محسوسیږي، لہذا دنداسه خو اسې هم نارینهو دپاره ښه شی نه دی، خو به هر حال په حالت د روژه کې ټوت پیس یا دنداسه استعمالول دې سره که روژه ماته نشي خو مکروه کیږي ضرور، لہذا صرف مسواک استعمالول پکار دی. ټوت پیس او د دنداسې نه د روژې په حالت کې ځان ساتل پکار دی. دومره ده چې څوک د دې ضرورت لري نو عادي د پښمني په ټایم کې کوي ټوت پیس او دنداسه، یا د ماښام روژه ماتي نه بعد کوي. جدید فقی مسائل جلد نمبر 1 صفحه نمبر 102.